ډېره موده مولانا صاحب سره 13 کاله په مرکز کې پاتې شوی یم. د هغه د سره څه ایمان نشته، د هغه د سره څه خبره نشته چې دا کومه نمونه خلک په موږ مسلط شوي دي یا دا کومه نمونه کار چې کوم دی نو روانو دا د اوس خلکو سره روپۍ او پیسې او ډالرې روزي او کرپشن او دا ټولې خبرې مخې ته. مطلب مولانا صاحب تاسو ګڼئ چې د دې مهنګایي ذموار چې کوم دا پی ډي ایم دی دې انټروی والا ته زه وایم چې خدای دې وړونه وشکونډ کا د دې په ځای به دې د بختي رحمان نه انټرویو کړی وی چې موږ به لږ خندلی وی. تاسو هم بس مایک ګورئ نه یو بس د چای په خوله یې ورمنډئ مایک به نیسلی بس چې صرف د دې لپاره څه داسې یو ټاپک راوچت کړم چې زما دا وایرل شي. لکه 13 کاله دا د خدای مسلمان ده ته پته وه چې زه 13 کاله بې ایمانه ګرځېدم. لکه 13 کاله تا کې ایمان نه و چې د سره ته مولانا صاحب ته وایې چې لکه د سره ستا ایمان نه 13 کاله چې تا د مولانا بوټان پالش کول 13 کاله چې ته مولانا صاحب ته ښکته پورته کېدې او 13 کاله چې تا د مولانا صاحب د کور نمک خوړو او 13 کاله چې تا د مولانا صاحب نه خرچې اخیستې نو ته بیمانه وې تا کې څه ایمان نه و. 13 کاله چې تا د جمعیت علما اسلام په پلیټ فارم کې غلاګانې کولې او تا چې د مردان په چوک کې پیسې به دې واغستې او بیا به دې په ټارچ باندې شمارلې د شپې لیټ به دې ورته لګولی او په هغې به دې شمارلې تا ته هغه ټایم کې لکه پته وه چې زه بیمانه یم تا کې ایمان نه و. اوس ته داسې ایمانداره شوې هغه جمعیت علما اسلام کې چې وایي څه ایمان څه ذرات مرات په در پکې وو اوس خو بیخي هغه په هغه خیري ډګرۍ ولاړې که تا اوسنۍ خبره کوې چې یاره مطلب اوس موږ کې څه ایمان نشته نو دا بیا صحیح خبره ده. خو په هغه وخت کې زه یم چې یو سړی د چا نمک وخوري یو سړی د چا د کور په تالي کې خوراک وکړي او بیا وروستې په هغه پسې دومره پیشاړې او دومره خبرې او دومره دروغ جوړول زه یم دا به د یو پښتون او دا به یو د نر مؤمن دا به د دې سړي کار نه وي. نو خپله رایه دا ده.